السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نن زمون سبق عنوان دے اداره ثانی یعنی بل مسلمان ته تکلیف ورکول. آیت کریمه ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. معنی ده چې کوم خلق مؤمنان سړي یا ښځو ته بغیر څه د جرم نه هغوی ته تکلیف رسوي یا نه هغوی په خپل ځان باندې د بهتان او د لوی ګناه بوج په خپل ځان باندې اوچتوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحیح مسلمان هغه کس دی چې هغه د ژبې د تکلیف نه او د هغه د لاسونو د تکلیف نه بل مسلمان محفوظ وي. مطلب یعنی بل مسلمان د خونه د خولې د وجې نه د دروغو د وجې نه د کنځلو د وجې نه د غلط خبرو د وجې نه تکلیف نه رسي او د هغه د لاسونو د وجې نه هم بل انسان ته د تکلیف نه رسي. اوس نون دعا ده اللهم اعوذ بك ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې یا الله زبنا غواړم د دې خبرې نه ان اذل او اذل زه په خپل گمراه شم یا نور خلق لره گمراه کم یا په خپل خوېږم یا نور خلق لره خوېم یا په خپل ظلم وکم یا په ما باندې ظلم کولای شي او یا زه په خپل باندې جاهل شم یا نور خلق چې نه ما جاهل کی دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پناه وکړه. اصل دا چې بل مسلمان ته تکلیف ورکول دا ډېر زیات ګناه ده. ساده کارونه چې کوم بل انسان ته تکلیف ورکوي پای کې یو څو کارونه دا دي په لاره کې تکلیف ده چیز غورځول لکه ښځه دې ته دغه کې غورځي یا په لاره کې غني خوری یا لاره کې ګټې مټې غورځي یا بل څه څیز دغه شانتې په بل مسلمان باندې بهتان لګول او په کور کې څه څیز په زور اواز باندې بجا وهل یو خو ګانې بجانې اصل ناروا دي په خپل کور کې دا هم ناروا دي تا به کور کې ځان ته تلاوت لګولی نعتونه دي لګولي نظمونه دي لګولي خو دومره په زوره دي لګولي چې د هغې نه نور مسلمانانو ته تکلیف دی په کور کې په ګاونډ کې بیمارانې نه د هغې ته خیال نه ساتي نه دا بل انسان ته تکلیف ورکوي. دې نه علاوه نور هم ډېر ښه کارونه دي انشاءالله تاسو ته دا عرض دی تاسو کوم کارونه زه اوس لږ سال بعد د کولاوم تاسو چې څومره کارونه تاسو ته داسې لګي چې هغه ناکاره دي او هغه بل مسلمان ته تکلیف ورکوي نو چې هغه موږ ټول یو بل سره واړو مذاکره وکړو نو د هغې نه به ځان موږ بیا چې دا بچ کوو الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله.